نن سبا زمونږ په دې بلادو کې یو ناجایز غونتی عمل ډیر په عروج کې دی. یو سړی د چانه په کرۍ باندې دکان نیولې دی او 50 کالو پورې دا په دغه دکان کې په کرۍ باندې د وخت تیرولو 50 کال ډیر زیات عمر دی. نو بیا چې کله د دکان پرې غوستلو بل کس ته ورکولو خرڅولو به نو دو ورته وویل د کریدار چې بای ما 50 کاله بدی دکان کې تیر کړی دي، د 50 کالو بدی باندې زما قبضه ده، لہذا مال به د دغه دکان کې چې کم سامانونه پراته دي د دې خو بل یو ریټ دی، مثلا 1 لک روپے د سامانونو کېږي، خو لیکن دا کم د 50 کالو قبضه چې بده باندې زما موجود ده د دغه 50 کالو د دې قبضې په بدل کې به مهم ته مال 15 لک روپے راکې، یعنی خپل هغه قبضه په خرڅي. حالانکه علماء لیکلي دي لا يجوز الاعتياز عن الحقوق المجرده كحق الشفعه. دته حقوق مجرده وي، نفس یو حق ته د دې دکان اصل مالک جدا دی، دا پکې کریدار اوسېږي، کریدار پکې 50 کال تیر کل، نو چې کله ته پرې دی نو دا اصل دکان دا بخپل اصل مالک ته ملاويږي، د پکې هیڅ قسم حق نشته چې بای دا 50 کال زما کومه قبضه ده، دا قبضه ته په بل خرڅه قبضه خو وجود نه لري، صرف ستا په دا 50 کالو پورې دی کې چې کم په کرۍ باندې وخت تیر کړو نو چې د کله د دکان پرې غوستو نو هغه حق ختم شو، نو حق وجود دلته لري نه، کم حق ته به د باندې خرڅي. نو دغه قبضې خرڅي نن سبا خلک، دغه حقونه خرڅي نن سبا خلک، حالانکه دا خرڅول جایز نه دی. د دې مثال داسې دی چې مثلا زما یو گاونډي دی، هغه یو پلاټ اغستی دی ما سره خوا په خوا باندې، نو هغه چې کله پلاټ خرڅي نو اولنې حق ما ته چې د گاونډي ته ویاله که زه دا پلاټ خرڅوم نو څه خیال دی که ته اخلې نو به ته واخله، بل کس وله ولې راولم، که ته نه اخلې نو بیا زه په بل چا باندې خرڅوم. نو ما ورته وویل چې بی زه نه اخلم دا، نو زما په اول حق وکنه، خو چې کله ما عملین کار وکړو یا مې قولین کار وکړو چې بی زه نه اخلم نو د نه اخلم سره زما حق ختم شو. اوس ما د پاره دا جایز نه دی چې دا په بل چا باندې چې کله دا پلاټ خرڅي نو زه دا هغه ته وایم چې بی دې پلاټ باندې زما حق وو، لہذا داغه حق په بدل کې ته مال 50 لک روپے راکې یا به 15 لک روپے راکې، ولې زما یو حق ما پرې غوستو چې پرې غوستو ختم شو. اوس لہذا هغه اصل مالک ته دا اختیار حاصل لیک چې پچای خرڅي چاله پکړی باندې ورکي، چاله هبه کې ورکي، کو د مرګ نه پس په میراث کې پاتې کیږي، ارس کوي کریدار ته اس حق نشتا. نو قبضې خرڅول دا جایز نه دی. سبا دا خبر ډیره په عروج کې ده، دې مسله ځان پوي کې.